أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما عزتمند علماء کرام حفاظ عظام مداحین در رسول الله علیه الصلاة والسلام او حاجیان صاحبان و عام دوستان، قرآن شریف بنیادی پدی صورت ختمی کی پا قل ہو او دا دو صورتون دا غیر معنا تتمه ده. رونو زمونږ د علماء دو طریقې دي. یوه دا ده چې د هر صورت بیان کوي او ترجمه کوي، د مخکې صورت سره ربط او مناسبت بیانون نه غواړي، ځکه قرآن شریف د مشکلاتو د حل دپاره او د مرضونو د علاج دپاره او د هدایت دپاره خدای رالیږلی دی. نو د مرض او د علاج منځ کې مناسبت پکاري، د علاج او د علاج منځ کې مناسبت نه. یعنی یو ډاکټر ناست دی، د تبې مریض ولا راشي د تبې دارو به ورکوي، که د ټوخي مریض راشي د ټوخي دارو به ورکوي. داسې نه چې د تبې او د ټوخي د دارو د په منځ کې جوړي او هغه د په یو ځای کې پراتي. دا د پخوانو علماو طریقه ده. دویمه ډله د علما وایي نه، قرآن شریف په صورتونو کې ربط تړون دی، اگر چې هغه حقیقي علم خدای سره دی. خو عالمان د خپل سوچ مطابق دا وایي چې قرآن شریف خو خدای پاک په 30 د رمضان باندې چې د حضور مبارک 40 کال عمرو په حرا غار کې په مکه مکرمه کې آیتونه اول نازل شو په حضور پاک. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا اول نازل شو او دا قرآن شریف کې په 13 پاره کې دی. بیا پر لپسې 12 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې قرآن شریف کې یو نوی صورت نازل شو. آخری صورت په مکه مکرمه کې حضور پاک هغه نازل شو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزروهم یخسرون. دا په 13 پاره کې لیکلی دی. بیا حضور پاک چې مدینه منوره ته راغی، نو اول صورت چې په هغې نازل شو نو صورت بقره ده، او دا د قرآن شریف دویم صورت دی د الحمد نه پس. بیا پرله پسې 9 کاله او 9 میاشتې او 9 ورځې قرآن شریف نازل شو. 3 صورتونه پکې نازل شو او آخری صورت صورت براعت ته، صورت توبه. هغه په 10 پاره کې او آخری آیات واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. دا 3 پاره کې. نو په کوم ترتیب چې نازل شوی دی په هغه ترتیب قرآن شریف نه دی لیکلی شوی. دا چې به کله قرآن شریف نازل شو نو حضور پاک مجلس کې چې به کوم لیکونکي صحابه تر 43 پورې د هغې نومونه ذکر دي. نو چې کوم به موجوده وي دا ولیکئ، خو دا صورت د فلانکي نه مخکې کې د فلانکي نه رستو کې، دا آیات فلانکي ځای کې ولیکئ، دا فلانکي ځای کې. نو هغه وخت کې کاغذ نو، کاغذ 170 هجری کې اول په سمرقند کې جوړ شوی دی. نو چا به د قجرو په پوستو کې ولیکه، چا به په تختو ولیکه، چا به په هډوکو ولیکه، چا به په سپینو بکرو کاڼو ولیکه. د دواړو جهانو سردار د دنیا نه تشریف یوړ حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق او زید بن ثابت او سم مشران صحابه راغونډ شو. وی دا قرآن شریف یو ځای کول پکار دی، دا خو خور ور دی. نو چې څنګه ترتیب ورته حضور پاک ویلو
پاک ترتیب ولیک او صحابه په اجماع وکړه. نو دا قل هو په دې ځای کې راغی د تبت یدا ابي لهب نه پس او ورپسې دا دوه سورتونه راغلي. نو دا ترتیب زمون پیغمبر ورکړی دی، پاک ترتیب نه دی لیکلی چې په کوم ترتیب نازل شوی دی. نو ضرور به د دې سورتونو منځ کې مناسبت وي. او عالمان ناس دي، شاه ولی الله صاحب وایي چې ربط بیانول څه بنیادي معنا د پاره شرط نه دی، خو په درجه د مصحف لدخول الفاقه دی. که بیان شي نو ښه ده، کنی که بیان نشي نو اصل مقصد په هغې موقوف نه دی. حق الهونه مخکې تبت یدا ابي لهب دی. نو د دې دواړو صورتونو منځ کې مناسبت څه دی؟ نو خدای په تبت یدا ابي لهب کې د یو کافر بیان کړی دی چې کنیه ابو لهب ده او نوم یې عبدالعزا. په خپل دې خورو خو د رنګ نه تک سور سپین او د حضور پاک نسبي تره مهراني تره او د مکی اوسېدونکي او عربي ژبه او د جهان مالدار ده سردارو. اوس هم مکه مکرمه کې یو غر دی، د هغې نوم دی جبل ابي لهب. نو د سخت بیان شوی دی. خدای وایي ابو لهب لاسونه دې مات شي او هلاک شو په خپله ابو لهب. هغه مال و دولت او کسبونه او تجارت به ورته فایده ورنه رسوي. دې څه کې چې ښځې هم د جهان سپېره شوه او د دواړو آخرت د ډمبرو لرګې دی. نو اوس یو سوال و د خلقو په ذهن کې چې د ابو لهب کې څه چلو؟ د یو کافر هم دومره سخت بیان نه دی شوی په قرآن شریف کې، نه د فرعون نه د ابلیس نه د بل کافر، او د ده په سختو الفاظو بیان شوی دی. دا چل پکې څه دی؟ که رنګ ته ګورو رنګ یې خشته و، تیاره کې چې به ناست و دا مخ به یې داسې ښکارېده لکه د انګیټۍ سروټ کې. که ژبې ته یې ګورو ژبې عربي ده. دې وخت کې په ټوله دنیا کې 3640 ژبې دي، خو چې په عربۍ کې کم کمالات خدای کړي دي دا د جهان په یو ژبه کې نشته. د انګریزي خو زمونږ د چاپلوسو دی خپله کړې ده او انګریزانو په خپلو مصنوعاتو خوره کړې ده، کنې قبیحه ژبه ده. که نسب ته ګورو نو عربي دی، قرشي دی او د حضور پاک تره دی، هاشمي دی. که مالدارۍ ته ګورو نو لوی تاجر مارتوي اوس هم یو غر د هغه په نوم دی، هلته اوس بازارونه جوړ دي. نو دا چل پکې څو چې خدای په دې دومره سختو الفاظو یاد. نو قل هو کې د هغې جواب راغلی چې چل په دې کې دا و چې د خدای نه دی منلی، خدای یو نه دی منلی، پیغمبر یې نه دی منلی، دین یې نه دی منلی. نو چې او ټوکې ورپورې کړي دي، تکلیف یې رسولی دی. نو د ستاسو او زمونږ دپاره ګورې قصه نه ده، دا د عبرت خبره ده چې ګورې څوک که د چا ژبه ډېره ښکلي پښتون 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 وي، د چا رنګ ډېر ښایسته وي، د چا نسب ډېر لوی وي، څوک ډېر مالدار وي، خو چې د دین نه باغي او منکري او اسلام نه مني او مسلمان نه مني، نو د خدای په نزد د هغه ګونګټ عمرم قدر نه لري دا اودسمات یې چې زغړی. که دنیا کې په ژبه څو خلاصېدی خو ابولهب به خلاص شوی ځکه عربي ژبه وه. که په ښار څو خلاصېدی ابولهب به خلاص شوی ځکه مکه مکرمه دا د دنیا منځ د 21 درجې عرض بلد باندې دی، دی خوا 6-8 درجې پورې آبادي ده او خوا 15 درجې عرض بلده پورې دا 21 شمالان دا منځ راځي او 15 درجې طول بلد باندې. نو د دنیا منځ د مکه عربی کې وایي نوم ته، او نوم د انسان منځ وي، که نوم نه سړی ونیسي نو نیم به داسې شي نیم به داسې شي، او بیا خو مبارک خان دی. نو په ښار کې څوک فخر کوي،
په خار څو خلاصېدی خو ابو لهب به خلاص شوی، که په خشته رنګ څو خلاصېدی خو ابو لهب به خلاص شوی، که په مالدارۍ څو خلاصېدی ابو لهب به خلاص شوی. قسم دې ستاسو هغه غریب چې وږي قرڅوي د سړک په غاړه خو خپل مونځ اودس کوي، دا هغه ستاسو د ارباب نه په لک چنده زیات دی چې کوم مونځ اودس نه کوي. خدای نه چې ارباب یې څه کوي، او خدای نه چې لیډري څه کوي، او خدای نه چې خاني څه کوي. انسان چې پیدا کیږي په دنیا کې دی بربنډي کوي، پیسې ورسره که مالداري که غریبي بربند پیدا کیږي، او چې خبر کیم دینو بربندي. دا خو عارضی خبرې دي، خدای د امتحان دپاره پیدا کړي دي. نو دا تعلیم دی تاسو مونږ ته چې ګورې په ژبه فخر ونه کې، په مال فخر ونه کې، په رنګ فخر ونه کې، په خار فخر ونه کې، په نسب فخر ونه کې. په دې څوک نه خلاصېږي، خلاصېږي په ایمان په خدای او په رسول او په نیک عمل او د هغې مطابق ژوند تېرولو باندې. دا د قل هو د تبت یدا ابي لهب نبت. بیا بعضې خلقو زمونږ د ښکلي پیغمبر نه تپوس کړو، وی صف لنا ربک، د دې خپل رب خو مونږ ته بیان وکړه، خلک خدای ته بلې ستا خدای څوک دی. نو داسې د هغې جواب هم راغی، او قرآن شریف کې حضور پاک وی د دې صورت نه پس ولیکي. دې کې یو درې مضمونه دي ګران، خو زه درته یو بیانوم ځکه نور علما دي بیان وکړي. د هغې جواب هم راغی، او د تبت د ابي لهب د تباهۍ اسبابو ته مې اشاره وشوه. قل ووایه پیغمبره زما د طرفه دغه خلقو ته چې تا نه زما په باره کې تپوس کوي چې ستا خدای څوک دی، نو ته ورته ووایه هو، خدای یو حقیقت دی، یو ذات دی، نه هغه انرژي ده، نه الکترانک دی، نه بو دی، نه هو دی، نه فرضي خبرې دي لکه روسیان چې وایي. یو ذات دی الله چې نوم یې الله دی، او د هغه ړومبې صفت دی احد، هغه یو دی. خدای هستی ده، فرضي خبرې نه دي. دا کمیونست خلک او سیکولر خلک دوی وایي دا خدای چې دی د امریکې جوړ کړی، او دا ملایان د امریکې جنټان دي، او د امریکې دا پالیسی ده چې مالدار او غریب منځ کې فرق راشي. مونږ فرق نه غواړو، دا خو د غریبانانو ته وایي چې د مالدار په کور ورنشي، د مالدار په ځمکه قبضه ونه کړي، د مالدار په شیزینه ورنشي، د مالدار په دکان قبضه ونه کړي، ځکه خدای شته او آخرت شته او دوزخ شته. نو وایي دا د ملایانو او امریکې یو بو جوړ کړی دی، دا غریبانان پې یاری. دا د روس او د چین نظریه ده، او زمونږ پاکستان کې د ډېرو لیډرانو مردار. دا خو د مولیانو خبرې دی. نو وایي هو، خدای یو حقیقت. د خدای څنګه حقیقت؟ هغې څه وایي؟ یو څیز چې په سترګو نه وینې، په غوږ یې اواز نه اورې، په پوزه یې بوی نه معلومې، په ژبه یې خوند نه معلومې، په لاس بای ټچ لمس باندې معلومولی نه شي. نو دا خو یې شی نه دی، فرضي خبرې دي. دا خو یو بو دی لکه مور چې ماشوم یری وي چپ شه جاړه مه بو به راشي. که خدای وینو مونږ یې ولې نه وینو په سترګو؟ مونږ یې اواز ولې نه اورو؟ مونږ یې په لاس ولې نه معلومو؟ مونږ یې په پوزه بوی ولې نه معلومو؟ د دې جواب څه دی وروڼه؟ ځکه چې خدای تا سره نه مني څوک، نو پیغمبر خو وروستو خبرې دي، او قیامت او جنت او دوزخ وروستو. ته به وایې ټیک ته، دا ستا چې 5 څیزونه یاد کړه، 5 حواس، دا د علم یو ذریعه ده د پوهې. خدای حیواناتو لم ورکړه، او په دنیا کې ګورو بادشاه ته دا 5 څیزونه چې تا یاد کړه دا د حیواناتو سره زیات دي، او بادشاه کړی په ته خدای. تا سره د بل علم دی، یو بل طاقت دی چې هغې ته عقل وایي.
ته به د عقل نه کار اخلې او په عقل بادشاهي کې په ټول جهان. قسم دی د سترګو طاقت د مږې ستا نه زیات دی. ته په شپه کې په کوټه کې پروت ستا په کوټه کې منګکان ګرځي. ته چشمې م اچوه خو چې بجلی مړی هېڅ شی به نه وینې. میږي پکې ګرځي، چندخان پکې ګرځي، ماران لړمانان ګرځي، دا لومبړې ګرځي د شپې. نو چې ستا سترګې د منګک د سترګو نه کمزوري دي نو په دې خیچنو سترګو خدای نشي لیدلی. ستا پوزه د میږي نه کمه ده. ستا په الماری کې چې غوښه پرته وي او د بادام ګل مور د تال نی ویلې نو تی نشي معلومولی. او چې ګورې د میږو به ورته یو لوی قطار جوړي. کنې ستا سپېمې دومره غټې دي چې په یو سپېمه کې 80,000 میږي زیږي. نو په دې کمزورو پوزه خدای نشي معلومولی. ستا د غوږ طاقت کم دی. سپي په 6 میله کې اواز اوري او ته 1 میل کې نه اوري. دا کونې دی اردو کې ورته چچړ وایي او عربی کې ورته قرآن وایي. نو دې پورې متل دی په عربی کې یو فلان اسمع من قرآن، فلان کې د کونې نه په غوږونو تېره دی. دی د اوښ د خپو کشار په 45 میله کې اوري. نو پخوا به عربو ډاکټرانو کونې ساتل، نو لارې سره به یې کېښودل چې دا کونې کوم طرف ته روانېږي. نو چې روانېده به معلوم دی چې په دې طرف قافله را روانه. کونې پېژنې که نه شینې د سارو په دې غلانځو کې چنښتې. نو ستا غوږونه د کونې نه کم دي، نظر دې دغه شان، پوزه دې دغه شان، لمس دې دغه شان. نو په دې څیزونو ته خدای نشي معلومولی. تعالی خدای یو بله رڼا درکړې ده او دا هغه رڼا باندې ته بادشاه کړی. قسم دی که یو زمری د پېښور خلقو کې عقل نه وي نو یو زمری نشئ نیولی تاسو. زمری څه کوي که اوښ در باندې ځان لیونی کړي تاسو یې نشئ نیولی. دا خو عقل وي هلکه ته دلته ودرېږه، ته ورته ودرېږه، ته پړې راواله، ته ټوپک راواله، ته دې خوا ودرېږه. نو دا د عقل په رڼا باندې نیسو. دا زمری چې خلک نیسي نو په لټ کې ورته ګډوري وتړي. نو زمری خو د هغه بوی معلوم کړي او په سترګې وویني او اواز یې واوري، ورپسې منډه کړي. خو عقل خو ورسره نشته چې زه خو ټوله ورځ غوښې پسې ګرځم. دا مزېدار ګډوري راته چا په دې پنجره کې تړلی. نو ورننوځي پې په درس په ګډ خو حمله وکړي خو لټ پې راښکته شي. بیا 2 هلکانې چړیاګر ته راولي. نو مونږ چې بادشاهي کوو دا په عقل کوو. عقل داسې قیمتي طاقت دی چې په هغې به خدای معلومې. په دې سترګو خیچنو چې د منګک نه کمزوري دي په دې خدای نشي لیدی. د مسلم شریف حدیث دی. حضور پاک وایي حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه من دعا الیه بصره من خلقه. د خدای او د مخلوق په منځ کې پردې دي د نور. که یو پرده لرې مخلوق سوځي نو ستا سترګې برداشت نشي کولی. موسی علیه السلام غوندې لوی شخصیت د خدای نیازبین. قال رب ارنی انظر الیک، خدای تا وینم. قال لن ترانی، ته ما نشي لیدی، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. دې غر ته ګوره مخامخ دی دلته ولاړ دی، غر یې ورته وښو. زه یو پرده لر کوم که دا غر ټینګ شو نو بیا به مه وویني. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا. چې یو پرده یې لر که غر دړې وړې شو. هغه وایي زما دې توبه ټیک ته مونږ به خدای وینو انشاءالله. او خدای دې خپل دیدار نصیب کړي. هغه به بل جهاني جنت وایي. او هلته به دې سرو کې جدا طاقت خدای پیدا کړي، برداشت به پکې پیدا کړي. د خدای خبرې به مورو او د خدای اواز به مورو او د خدای پاک به وینو په سترګو. نو انسان ته خدای پاک نه ته چې خدای معلومې نو په عقل به معلومې. د عقل دپاره خدای 2 قسمه دلایل ویلي دي په قرآن شریف کې. یو ته دلایل انفسي وایي، دویم ته دلایل افاقي وایي. اول ځان ته وګوره. خدای وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. ستاسو دا ځان د خدای د پیژندو کتاب دی که خو تا ولسته. د شپې لوګان وخورئ، ټیپر وخورئ،
موله اخره او لبلبو اخره په کابل کې او سار وختي د تبلیغ والو خبره تقاضا تکینه چې خرته ټوک نشواله خوراک تکړو دا غینه څه بلا جوړه شو دنه څه ماشین دی د غوخه غوخم حزبای د پړپوس یو شان غوخه د زړه بل شانته د اینې بل شانته د توري بل شانته د ګردو بل شانته غوخه د غوخه ازمای دا نظام د چا دی وینه پکې جوړه شو لاړه پکې جوړه شو میتیازه جوړه شو منی جوړه شو سترګو د طاقت او رسید غوګو ته دا نظام تا جوړ کړی دی کمور دی جوړ کړی دی کپلار دی جوړ کړی خپلار ستا په شان نسواریو اما غیا خرڅول لور به پوغو نه د مور خبر ده نه لیډر او نه امریکای کړي دا چا نظام تلی دل پسترګو غواړي د سترګو نه خبره چې د سترګې کې سو پر دی او یو پرده څه کار کوي ته د دینه خبره چې خپل سترګې ویني ګورې مونږ خپل سترګې نه وینو نو داوی دی لوی دی او د کار نه نو خدای وی تخپل ځان ته وګوره خدای پاک به وپېژنې بیا خدای پاک وایي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یویشتمه پارک وی زه د یو انسان نه نارینم پیدا کم زنانم پیدا کم نارینه طبیعت یو شانتی دی د زنانه بل شانتی د نارینه په مخ ګیر راځي د ښځې نه راځي دواړه ساګوټي پر خوري د دواړو مور پلار یو دی د دواړو आवाज کې فرق دی غنیم په دې پټي کې ولاړ دی مرچکي په دې پټي کې ولاړ غنی خوب دی او مرچکي تریخ دی دا ولې د غنی ساخ یو شانتی د مرچکي بل شانتی په یو ځمکه په یو مې د یو نره د یو سپمې د لاندې که غنی کاکا د ځمکې نه خوږه ماده راکاږي دا مرچکي کاکا ولې نه راکاږي او که مرچکي ترخه راکاږي دا غنی ولې نه راکاږي قسم دی په ګلاب کې 1300 قسم دي دا د چا کارګري ده نو دا ورته خدای ښیي نو ته دا وګوره نو ته به خدای پاک وپېژنې خدای یو آیات کې سورت بقر کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اته قسم دلائل ښیي درته نو د خدای هستی وه ته په دې معلومې نو هو خدای یو هستی ده یو ذات دی یو حقیقت دی دا فرضی خبره نه دي دا هغه نوم څه دی الله دا هغه ړومبې صفت څه دی احد عربی کې یو ته واحد هم وایي یو احد هم وایي واحد یو ته وایي په هر اعتبار چې یو وي لکه د سړي ړومبې زوی وشي نو تپوس دې څوک وکړي وي لی ابن واحد زما یو زوی دی خو احد هغه یو ته وایي چې د هغې دویم راتلي پکې نه شي واحد کې دویم راتلی شي ته په ډیرو کې یو روپۍ عمومي پخوانی د پخوانو بادشاهانو ته به فی جیب درهم احد زما په جیب کې یو یکتا روپۍ ده چې د هغې مثال نشته او که پاکستانی روپۍ در سره یوه نو ته به فی جیب درهم واحد زما په جیب کې یو روپۍ ده ځکه دې روپۍ سره دویمه روپۍ راتلی شي او هغې روپۍ سره دویمه ني نو دلته د خدای په صفتونو کې چونکې د توحید مسله وه نو احد راغلی خدای یکتا دی نه په ذات کې نه په صفت کې نه په کار کې هیڅ قسمه دوی نه لري اوس دا دعوه ده چې خدای یو دی که څوک تپوس وکړي چې ولې خدای یو دی نو د دې دا جواب خدای د دویم آیات کې وایي الله الصمد خدای ځکه یو دی چې خدای پاک بې پروا دی د صمد لس معناګانې دي دلته دا معنا یاد لرئ صمد هغه ذات ته وایي چې په هیڅ څیز کې په هیڅ حالت کې په هیڅ وخت کې په هیڅ کار کې په هیڅ خبره کې هیڅ چا ته هیڅ قسم حاجت نه لري او دته هر څوک په هر حالت کې په هر زمانه کې په هر خبره کې محتاج دی نو صمد معنا دا دلته چې خدای پاک په هیڅ شي کې چاته حاجت نه لري نو چې حاجت نه لري نو دویم پکې د کم دی نه بې ضرورته خدای خو نه نور یې ځان له پیدا کړی دی سپومې ځان له پیدا کړی دی کائنات یې ځان له پیدا کړی دي
نو دویم ته خالي ضرورت چې سړی په خپله مثلا په انسانانو کې کار نشي رسولی. یو سړی تجارت کوي، سرمایه ورسره لګوي، نو ځان له شریک ګوري، او چې سرمایه پوره یې هر څه کولی شي بیا بل څوک څه کوي، بې ضرورته خدای نی. نو الله صمد خدای ځکه یو دی چې خدای چاته حاجت نه لري. دا چې څوک چاته محتاج یې هغه محتاج ته شریک وي. نو خدای هیڅ قسمه شریک نه لري، نه برا نه برابر نه لاندې. سرمایهدار تا سره 2 لکه نو چې بل در سره شریکي، یا به د 2 لکو خاوند دی نو ته هغه برابر یې، یا به هغه 3 لکه روپۍ لري ته به 2 نو هغه ستانه زیات دی، یا به تا سره زیات یې هغه سره به کم یې نو ستانه کم دی. 4م قسم نه راځي، دې ته تقسیم عقلي وایي. نو خدای پاک هیڅ چاته حاجت نه لري، یعنی هیڅ قسمه شریک نه لري په خدای کې، ځکه شریکان 3 قسمه راتلی شي، یا لاندې، یا برا، یا برابر. نو لم یلد خدای زوی نه لري، خدای نسی نه لري، خدای کړوسی نه لري، خدای کودی نه لري، خدای پردی نه لري. زوی او نسی په درجه کې کمی. نو کم شریک ته اشاره شوه چې خدای پاک کم شریک نه لري. ولم یولد خدای نه پلار لري، نه نیکه لري، نه قر نیکه لري، نه عمر نیکه لري، نه بل نیکه لري. نو نیکه په درجه کې اوچت، نو لاندې نه لري، برم نه لري. ولم یکن له کفوا احد، او نه سیال لري څوک. نو نه برابر شریک شته، نه ته کم شریک شته، او نه ته بارا. نو ځکه خدای پاک چاته محتاج نه دی، او چې محتاج نه دی نو خدای یو دی. اوس د طالبانو یو سوال دی، اگر چې خدای دا مخکې ولې ویلي دي چې خدای زوی نه لري، او ورپسې وی خدای پلار نه لري؟ مونږ خو چې انسانانو کې ګورو نو اول د انسان پلاری بې زوی وي. نو په کار خو داسې وه چې داسې ویلې شوي وي، لم یولد ولم یلد. خدای پلار نه لري، نیکه نه لري، او زوی هم نسي نه لري، ځکه پلار مخکې او نسي مخکې. خو د خدای د کلام په رازونو باندې خدای پوهېږي. خو زمونږ د استادانو نه اورېدلي دي چې خدای هغه څیز مخکې کوي چې کوم کې خلک مبتلی. نو خلقو خدای له زوی وي، پلار ولا چا نه وي. عیسایان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي. تورې شپې نه چې